أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب سورة شورى دویم رکوع دا ابتدا کی د یو اعتراض جواب کړو مسله د توحید بیان کړو خلق له زجر ور کړو د ملائکو عجز پیش کړو د قرآن کریم صداقت د پیغمبر صداقت ذکر کړو الله رب العزت د خپل اختیاراتو تذکره هم کړو کما غوښتنو دا ټول خلق با یو امت او یو ډله بوا لیکن الله رب العزت دی خلق له اختیار ور کړل هر یو سړی په خپل مرزي باندې چې څه کول غواړي کوي دی نو خلق دو قسم شي یو د الله پر رحمت کې بل ظالمان یو د الله ولیانی دوستانی او بل د الله مخالفینی نو دوست هغه الله پکار دی چې الله اونې وشي هغه ژوند دی هغه نظام چلون کې دی هغه ژوندۍ مړی ژوندۍ کوي اوس د آیتونو کې د بل اعتراض جواب بکئی مخکینه اعتراضو چې په مسله کې ته یوازې وایي زه یوازې نیم بلکې ما سره په دې باندې ټول انبیاء علیهم السلام شریک دي یو لاکھ سلیریش زره زیاتو کم پیغمبران چې راغلي هغه په دې مسله باندې راغلي هغې دا مسله کړله د دې مسلې تبلیغی کړل دا سنوي ناشنا مسله نه ده بلکې دا اتفاقی مسله ده د ټولو انبیاء علیهم السلام اوس دې ځکه یو اختلاف یو اعتراض به ذکر کوي او داغه جواب خلق بوي ګورستا خو مولیان خلاف دي دا یو مولا یو سوي بلبل سوي ته یو سوي هغه بل سوي ته دا شی ناجایز دی او هغه ناجایز دی نو دې خو بالکل اختلاف دی لکه چې ته دا ناجایز دی او هغه جایز دی ته یو سوي هغه بل سوي نو داغی جواب کوي جواب په دې انداز باندې کوي چې لکه مولا ته مګورا یو مولا به یو سوي بل سوي راځي د دې فیصله په الله باندې کوو د دې فیصله په قرآن باندې کوو چې کوم یو خبره د قرآن موافق ده نو هغه به صحیح کم چې د قرآن خلاف خبره کوي نو په غلطی اسانه خبره اختلاف به ختم شي دا جنجال به ختم شي د دې جنجال د ختمېدو لپاره الله رب العزت کتاب را لېږل قرآن کریم په دې کې د دې ټولو مسایلو حل شته لیکن کو څوک حل کول غواړي بیا مسله د توحید پیش کړي
خبره د دې هم کوي چې دا مسله یوازې اوس نه ده شروع شوي بلکې دا پخوانی ده. نوح علیه السلام ته ګوره، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول په دې یوه خبره باندې را روان دي. بیا وروستو د بل اعتراض جواب به کوي. هغه اعتراض خبره به داسې چې دا خلک چې کوم اختلاف کوي د قرآن نه اختلاف کوي، قرآن کې مسله یو شان ده او ته داخله کې بل شان کوي، نو دا ولي کوي؟ وایي دا خلک ضدیان دي، دا مولا ضدي دی، دا څوک چې کوي دا ضدي دی. بغیا بینهم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. ورپسې بیا صداقت د کتاب دیلا تخویف څوک چې نه مني، او هر یو سړي ته حکم دی د استقامت. مخکې مونږ ویلو دلته کې هم وایي واستقم کما امرتا. ایمان په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې خلق نه مني نو جګړه وسره مه کوه، تاسو خپل کوئ زه به خپله کوم، خبره به هلته کېږي. زما استاد یو بل سره په دې باندې جګړه ده، نو دا جګړه الله ته پرېږدو، الله به فیصله کوي. الله یجمع بیننا و الیه المصیر. الله ته ورګرځېدلي، هلته به الله فیصله کوي. د قیامت څه بعضې خبر هم ذکر کوي. د دې خلکو چې کوم مخالفین دي او الی الله، نو فیصله د هغې الله ته حواله، حکم د هغې به الله کوي، فیصله د هغې به الله کوي. وما اختلفتم فی من شیء. که دا خلک وي ته یو شان خبره کې الله باندې کوو، فیصله د الله په کتاب باندې کوو. خلک به لګیای د ځان به د طرف نوې مسلې جوړې کړي، څوک به لګیای د ابۍ او د دادا په خبره باندې، د هغې سره په دلیل کې څه دی؟ ابۍ او دادا داسې کول، ابۍ به داسې وي او دادا به داسې وي، او دا د ابۍ او د دادا دین خو نه دی، دا خو د الله دین دی. راځئ چې قرآن ته پیش کو، د الله کتاب ته پیش کو، د الله رسول ته پیش کو، اختلاف به ختم شي. خو دلته وایي دی وایي نه، زمونږ بابا دی، زمونږ دادا دی، زمونږ مولي صاحب دی، زمونږ قاضي صاحب دی، قایي صاحب دی، قاضي نه وایي قایي صاحب وایي. زمونږ قایي صاحب چې دی نو هغه به داسې خبره کوله، هغه به دا چل کاو، هغه به دا چل کاو. کم چې د الله د دین خلاف کارونه دي هغه به قایي صاحب کول، د الله د دین خلاف کا، د الله د دین نه خلاف چې کاو نو هغه به مولي صاحب کاو، دادا بکاو، بابا بکاو، کاکا بکاو. نو د دغه دادا کاکا، د دغه مولي صاحب او د دغه قاضي صاحب د دغه خبره خو دلیل نه دی، دا خو سند نه دی. سند که دی نو د الله خبره سند دی، د پیغمبر خبره سند دی، د بل چا خبره چې د الله او د الله د رسول د خبرې نه علاوه وي او سند نه دی. وما اختلفتم فی من شیء. او هغه چې اختلاف کړلی تاسو دا په هغې کې د څه شي نه، هر شی چې دی. ډېرې مسلې داسې راغلي، څوک یو شان وایي، څوک بل شان وایي. نو د الله کتاب څه وایي، د الله رسول څه وایي. فحکمه الی الله. نو د الله حکم د هغې آخري حواله دی الله ته، فیصله د هغې الله ته حواله شوې ده. ذالکم الله ربی علیه توکلتو. دا صفتون والا الله زما رب دی، په هغه باندې ما توکل کړلی. و الیه انیب. هغه الله ته زه ورګرځم. زه د بل دادا کاکا خبرې نه منم، زه د خپل پلار خبره نه منم. نو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی پلار نیکه دا به د الله نه رست وي، د الله د رسول نه به رست وي،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو خپل ځان بارکه لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. هغه وخت پورې یو سړی کامل مومن نشي کېدی سو پورې چې هغه ته زیات محبوب نشم داغه د مور پلار نه داغه د زامنو نه د ټولو خلکو نه زه ته زیات محبوب نشم نو دیم مومن نه دی کامل مومن نه دی. لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. نو پلار به پرې په دې کې پلار می ول پرې خو دې دی وجنه پرې خو دې د الله د دین خلاف دی د پلار خبره می دی وجنه پرې خو دې چې زما د پلار خبره د الله د دین نه خلاف وا د مولوی صاحب خبره می زکه پرې خو دې چې هغه د الله د دین د نه خلاف وا د قایص مسله د بل مسله پیر صاحب ولی صاحب مختلف قسم خلق دي دا ټول می پرې خو دې د دې د پاره چې دا ټول د الله نه او د الله د رسول نه رستو دي. ذالکم الله ربی دا صفتن والا الله زما رب دې پاله پاغه باندې ما توکل کړل پاغه باندې میزان سپارلې ویلې اونې والا تصور ګرځم هغه ته انابت کوم. هغه الله فاطر السماوات والارض هغه پیدا کوونکې د اسمان نو د زمکې ده ادمره اختیار مند ده دومره قادر قدرت والا ده. دا ګوره د اسمان نه اوس مکه د الله پیدا کړلی یوازې پیدا کړلی سو کو سره نو په هغه وخت کې هغه پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې جعل لکم من انفسکم ازواجا ګرځولي یې ستاسو د پاره ستاسو د نفسونو نه جوړی ستاسو د نفسونو نه انسان ته چې ګورې انسان کې یو نارینه دی نو یو زنانه دا جوړی دي خزا خاوند دی دا دلائل د توحید دی. گورا اللہ رب العزت واحد لا شریک دے اغا اللہ قادر دے داغا خبر منل پکار دی نور پری دی اللہ امنی دا اللہ رسول امنی. نجعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا ادنور سارونم قسمنا دی جوڑے دی ازواجا د نور سارونه ماغه ټول چې ګورې نو ټول جوړې دي څوک به داسې نشته چې هغه یوازې تر دې پورې چې د ونو بوټو ته ګورې نو دې کې جوړې پکې هغه کې نر او ماده شتي هغه کې بعضې داسې دي چې نر او ماده جدای یوه ونه چې دی هغه نري بله ونه چې هغه مادهی او اکثر ونی داسی اکثر ونی بوټي داسی چې پای کې نر او ماده په یو ونه کې جوړې په یو ونه کې زیله یو ده مخه تا بیا سانګي چې دین هغه د نر دی او چې دی هغه د مادي دي دا جوړې روان دي اواز بالکل جدا دي. کجوره کې چې ګورې نو کجوره आवाज نر جدا ده ماده جدا ده دوسې بازی نور دي نور سیدونم داسې دي چې هغې کې بعضې جدا دي. یزرعوکم فیه الله خوری تاسو په دې طریقې باندې په دې دنیا کې اول نه چې ګورې نه آدم علیه السلام یوازې و الله پیدا کو آدم علیه السلام ورسره حوا بیا پیدا کړه دغه جوړه شوه اوس د دې نه وروسته چې څومره پیدا کېږي نو د دې نه پیدا دي نو پیدا کېدل نو دا بیا داغي اولاد پیدا کېدل نو دا اولاد پیدا کېدل دا اولاد هغې جوړې وې ټولې جوړې نو په دې طریقې باندې دې وخت راورسېده خبره ټوله دنیا ډکه شي ده. یو آدم علیه السلام و داغه نه آدم علیه السلام او حوا دغه یوه جوړه وه د هغې نه څومره جوړې شوې
یزرعکم فی خوری تاسو اللہ پا دے طریقے بانے پا دے زمکہ کے پا دے عالم کی لیس کمثلی شیئن نشتے دا اللہ پا شانتی اس شیئ دا اللہ پا شانتی اس شیئ نشتی لیس کمثلی شیئ دا اللہ تشبیح بس شی سر نور کے اللہ دیسی دے لکش پلان کے شیئ چی گوری آگے تا چی گوری دیسی دے لکا اللہ دیسی دے لکا آگا نا دا اللہ سے دا پارا چی کم صفتو ندی نا آگا بدا چاس رہے شان کے نا مشابہت بین ورکے بازی خلق ہوئی او ایو لے کل چی سڑے اللہ تزان رسی نو اللہ خو دیر اوچتے ہیں اللہ خو دیر لرے دے اللہ رے نہ دے اللہ دیر نیز دے 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 وی بولے یو سڑے چی وزیر تزان رسول غواری بادشاہ تزان رسول غواری صدر تزان رسول غواری نوی چل کئی تو اسے ڈارے کو نیچی رسے دے نو آگا دا پارا با وکیلان نسے آگا دا پارا با سوک نسے دا آگا دا پین پزرے بانے آگا سر ملاوے گے دا آگا سیکٹری پزرے بانے و ملاوے گے نو کلب وکیل یو کلب پین یو کلب سیکٹری یو کلب سیشے یو کلب سیشے دا آگا پزرے ملاوے دا واسطی دی نو منگم چی اللہ سر ملاوے گے نو کلب منگا پیر سیبرا نسو نو کلب ولی کلب بزرگی کلب ملائی کلب پیری نو کلب فقیری آگا پزرے بنسو اللہ وی لیسا کمثلی شیئن دا اللہ پشاندی اس شیئ نشتی دا صدران مدران چی دین دا اللہ پشاند ندی یا اللہ دا دی پشانتی ندے اللہ تشبیح دی سرمو اور کوا بل بعضی وقت کی بل پکی راشی نور پکی راشی او نو اللہ خوشان دے روچت تے نو اللہ تا جتزان رسے نو داغی دا پارا خو سوسیل پکار دا ذریعہ پکار دا ولنے سڑے چت تخیجو نو داغی دا پارا اندر پائی نہیں پکار سو دا دا خبری دی ولی اللہ سے چت تے سو یہ تو تا اندر پائی لگے لیسا کمثلی شیء اللہ پشانت اس شیء نشتی اللہ سے چت خو نہ دے نہ دے چت پشانت دے چاہے پارا بتان در پائی گورے سیڑی بگوری نا اللہ تبزان رسے نا اللہ و اس نزدیم ادعونی استجب لکم ز قریب بیم و نزدیم اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب کلچ زما بندگانستانا تپوس کے زما بارکی نو ز نزدیم نو بلزی کی وئی سمرا نزدے دے اللہ وی اللہ دمرا نزدے دے اقرب الیہ من حبل الورید دمرا نزدے دے چی دا مرائی درک نزیات نزدے دے اخپلے مری تو چلتا اندر پائی لگوا اللہ ولی مری تا اندر پائی لگوا ناغی دا پارا سا وسیلہ گورا سا واسطہ گورا اللہ دا پارا دا وسیلے دا واسطے ضرورت نشتی لے اس لکا مثلی شیء کتوے دغا پیر دے فقیر دے دغا بادشاہ دے دغا وزیر دے دغا صدر دے اگر پارا منگا واسطی گورو کنا نا اللہ وی وہو السمیع البصیر آگا اللہ چی دے نو آخو آوریدن کے دے واغ لیدن کے دے ستا صدر سیب چی دے وزیر سیب چی دے ناغا خو نہ لیدل کئی نا آوریدل کئی دے چاپشان دی داغی خو یو استر گئی یو گوگی وی وگی اشتے ہو سترگی نشتے ہو وی سترگی اشتے ہو وگی نشتی دغا صدر سیب دینو دے خو مکون دے مولون دے دے خو نسل لیدل کولیشی ناوری دل کولیشی بعض خلقو مثال نا پیش کر لی دی دے صدرانو مدرانو حکومت دینو داغا وگون اشتے خو سترگی نشتی خبر اوری خبر واوری دنو باغی بانے عملو کیا خبر غلطی اللہ وی دغسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دغسر دروجن دے ہر اوری دلیشی خبر پسی چی سر روانی نو دا دروجنی
کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو سړي د دروژنوالي دپاره دا پوره ده چې هر اورېدلی شوي خبره کوي. نه څه وګوره، تحقیق وکړه که نه، هغې نه وروستو کوه. وهو السمیع البصیر. یو خبره به ورسي وزیر صاحب ته رسېدله، صدر صاحب ته رسېدله، حکومت ته یو خبره ورسېده، لاړ شي په هغې باندې فوراً عمل وکړي. بیا چې تحقیق کېږي سړي زاره شنه کړي. بعضې پکې داسې تېر شوي مثال نه موجود دي. سړی نیولی و، په شک کې نیولی و، هغه باندې کیس چلېده 10 کاله کیس و چلېده، آخر کې بری شو. وی دا خبر دروغ وخه. دله غوسه ورکړه که و د ده دا 10 کاله د سره تا کیس دې چلولی، 10 کاله یې دی راښکو دی، 10 کاله یې دی قید کړلی. څومره ظلم دی وکړو، زیاتی دی وکړو. دا ولې هلته کې اوري خو سترګې نشته که نه، اینې نه. لیس کمثله شیء، الله په شان هیڅ شی نشته. هغه الله چې دی هغه اورېدونکی دی، لیدونکی دی. الله ته د هر څه پته ده، الله په هر څه باندې عالم دی. له مقالید السماوات والارض، د الله په اختیار کې چابیانې د اسمانو د ځمکې، د ځمکې اسمانو د څه چابیانې چې دي نه د الله سره دي. که هغه د غیبو چابیانې د الله سره دي، غیبو باندې الله پوهېږي، بل څوک نه پوهېږي. که د رزقونو ګورې، د رزقونو چابیانې هم د الله سره دي، د بل چا سره نشته. مال او دولت ګورې، عمر ګورې، بچي ګورې، څومره څیزونه ګورې، نعمتونه ګورې، د دې ټولو چابیانې د الله سره دي، اختیارات د الله سره دي. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فراخه کوي رزق د چا دپاره چې وغواړي او تنګوي یې. رزق چې څوک فراخه کوي او څوک تنګوي، هغه د پرېښودی دی. هغه چا ورپسې شی دی چې هغه چاله څه نشي ورکولی، او د نورو خلکو د مخلوق په ورکړو باندې سړی مالداره کېږي هم نه. مخلوق ولا ورکړو نو مالدار شه، مالداریږي نه. الله چې ولا ورکړي نه هغې باندې سړی مالداریږي. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، الله فراخ کې رزق د چا پاره چې وغواړي او تنګوي یې. انه بکل شیء علیم، یقینا الله دی په هر شي باندې پوهه. پوهه الله دی، بل څوک پوهه نشتی. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، الله ښکاره کړی ستاسو دپاره د دین نه هغه چې وصیت کړی په هغې باندې نوح علیه السلام. والذي اوحینا الیک، او هغه څه چې وحي کړله موږ تا ته. وما وصینا به ابراهیم، او هغه چې وصیت کړی په هغې باندې وصیت کړی موږ په هغې باندې ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته. ما وصى به نوحا، الله په دې خبره باندې نوح علیه السلام ته وصیت کړی چې دا مسله به رسئ. نو دا هغې وحی موږ تا تم کړله، تا تم دا ویلې چې او دا مسله ورسوه. وما وصینا به ابراهیم، او هغه چې وصیت کړی موږ، حکم کړی موږ د هغې د ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام ته، هغه وصیت موږ تا تم کړی، هغه حکم تا تم دی. هغه غټ پیغمبران یې تر راواغستو. نوح علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی. د دې ټوله یوه مسله وه، یوه خبره وه. یوه خبره دا وه، ان اقیموا الدین، چې یو دین ودروئ، دین قائم کوي. دین په خپل ځانونو کې راولئ، په خپل کورونو کې راولئ، نو په خپل علاقو کې، په خپل ملکونو کې راولئ. ان اقیموا الدین، او په دین باندې عمل کوئ، د دین په هر خبره باندې عمل کوئ. ولا تتفرقوا فيه، او جدا جدا کېږئ ما په دې کې، ډلې ډلې کېږئ ما، اختلافونه مه کوئ. کومه چې د نوح علیه السلام مسله وه، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسله ده. کوم چې د ابراهیم علیه السلام مسله وه، د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هغه مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ده. بعضې خبرې به پکې داسې چې هغه به فروعي، هغه د وختي طور باندې یو مسله وه، خبره به خلاصه شوي. لکه بعضې منځونو مسلې وي،
منز وہ خدا سے دمرا منز نو لکا سنگا چیت پا دی امت باندی دے مخی منزو نا لگو چا بانے یو منزو چا بانے دو منزو نو دے امت بانے پینزو منزو نا دی دانگی مخی بانے روجے وے خو روجے دی سے نوی چی در رمضان روجا وا آگی بانے حرم یاش کی روجے وے لگی روجے وے پئی خو پکال کے اگر بیاز کل زیادی دیم ولی کل چی درے ورزی شی پا میاش کے او دولس میاشتی دی نا خود میاشتی نے زیادی کی بیا ہر میاش کے دیر روزی روجے پہ لازم شی نا 12-36 جوڑی کی بیا او دل دکے زمانگا پا دے امت بانے چی دی ناغا پر لپسی دی پا یو میاش کی دی 1.5 دی یا یو کم دی دا بازی فروعی خبری آپ باز آغی بانے اشتے بائیں نشتے شے یو ہے اصل کی منز یو شان منز دے روجہ یو شان روجہ وا لیکن پاغی بانے یو شان طریقے بانے وا منگ بانے بل شان دا کمچی دا الوحیت مسئلہ دا توحید مسئلہ دا اللہ دا یوالی مسئلہ دا پیغمبر دا رسالت مسئلہ دا نو دا طول یو شان دی کبر المشرکین دیر اگران نشیدہ پا مشرکانو بانے ما تدعوهم الیہ آغا چی تاثرہ بلی دی آغیتا تاس چی دی لدعوت ورکوئی نو دغا خبرہ دغا دعوت پا دی بانے دیر اگران شیر مسئلہ دا توحید رد شرک مشرکین ملی کبر علی المشرکین مشرکانو بانے دا خبر اگران نشیدہ چی دی لدعوت ورکے توحید طرف تا تچی دیل دعوت ورکے دے شرک دا پرے خو دو اگر شرک پرے دے شرک رد کے دی بانے گرانی کی خواہ اللہ یجتبی لئی من یشاؤ و یهدی لئی من ینیب اللہ ورکی خپل زان دا پارا چالا چی واری و یهدی لئی و ہدایت ورکی آغا تا من ینیب آغا چالا چی آغا انابت کئی اللہ تا سوچی اللہ تا ورگرزی ہدایت سر امینی پزل کے دا آغا ہدایت طرف تا طلبی اللہ اغل ہدایت ورکی دے گرزی ہدایت با کم زئی حق خبر با کم زئی چاغذ اختیار کم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا بل اعتراض دے دا غیر جواب دلد کی کئی وقت نکی اشتاج یا بشی انشاءاللہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ آج اختلاف کر لے تاسو پائے کہ دسشینا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ انو فیصل داغی اللہ تحوالا دا فیصل داغی اللہ تسپار لے شوی دا ذالکم اللہ ربی دا صفتن والا اللہ زمان رب دے علیہ توکل تو پاگا اللہ بائی مازان سپار لے آغا بانی ما توکل کر لے ویلہی ہونی باغ اللہ طرف تزور گرزم زینابت کم اللہ تا فاتر السماوات والارض آغا اللہ پیدا کون کے داسمان نو دزمکی دے جعل لکم من انفسکم ازواجا گرزولی استاذ دا پارا دا نفسن استاذ نہ جوڑے ومن الانعامی ازواجا دا سارون ہم جوڑے یزرعوکم فی خوری تاسو پدے کی پدے طریقے بانے پدے عالم کے تاسو پدے طریقے بانے خوری لیس کمثلی شیء نشتے اللہ پشانتیس شے وہو السمیع البصیر اللہ دے اوریدن کے لیدن کے لہو مخالد السماوات والارض دا اللہ پا اختیار کی دی چا بیانے کنجانے اسمان نو دزمکی خزانے دا اسمان نو دزمکی دا اللہ پا اختیار کی دی دا بل چا پا اختیار کی نشتی کسو گئی بل سو با مال ورکی اولاد با ورکی ننا اللہ ورکون کے دے مالم اللہ ورکی نو اولادم اللہ ورکی لہو مخالد السماوات والارض دا اللہ پا اختیار کی دی چا بیانے دا اسمان نو دزمکی خزانے دا اسمان نو دزمکی یبسط رزق لمن یشاء و یقدر فراقی رزق دے چاہ پارا چواری او تنگئی انہو بکل شین علیم یقین اللہ دے پارشی بانے پوہا شرع لکم خکارا کری دی استاؤ دا پارا دا دین ناغا چی وسیعت کر لے پاقی سرا نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا الیک واسا چی وحی کر لمگا تا تا وما وصینا بھی ابراہیم آج وسیعت کر لے منگا پاقی بانے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا انا اقیم الدین چوک سید کئی دین لرا قائم کئی دین لرا دین ودروئی دین کلک کئی مضبوطی کئی
ولا تتفرقوا فيه او ډلې ډلې کېږئ مه په دې کې کبر علی المشرکین ډېر ګرانه شي دا په مشرکانو باندې ما تدعوهم الیه چې تاسو رابلئ دي لره هغې ته هغه توحید ته دا توحید په دې باندې ډېر ګران شوی دی الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب الله غوره کوي ځان د پاره چاله چې وغواړي او هدایت ورکوي هغه ته هغه چاله چې هغه انابت کوي الله ته الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق الحمدلله